د حضور پاک مبارک یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام تکې ناستو ډېر په جړا شو، ډېر زیات یې وجړل. نبی علیہ السلام مبارک ځان ته رانږدې کړ، ملګري ولې جاړې، څه چل شوی دی؟ چا در باندې ظلم زیاتې کړی دی او که څه وجه ده؟ څه مسله پېښه ده چې جاړې؟ وی د الله رسوله د اسلام نه مخکې د جاهلیت د زمانې یو مسله راته را مخکې شوه، په هغې جاړم. څه چل شوی دی؟ دا صحابه به ناستو د حضور پاک مبارک سره، نو د جاهلیت خبرې به یې را مخکې کولې یو بل ته، نو هغې پورې به یې خندل. هلکه مونږ به دا غلاګانې کولې د اسلام نه مخکې، مونږ به ډاکې کولې، مونږ به د پلار احترام نه کو، مونږ به د مور قدر نه کو، بربند طوافونه به هم کول، د بیت الله نه بربند به تاوېدل، او دسماتې لکه به تلل نو د کور نه به جامې وویستې. دې پورې به یې خندل، په دې کارونو پورې حضور پاک سره به هم ناستو، نو یو بل سره به خندل او دې جاړي. نو نبی علیہ السلام مبارک ته تپوس کوي، مرګري ولې جاړې، څه چل شوی دی؟ چا ظلم زیاتې در باندې کړی دی؟ ویله د الله رسوله د اسلام نه مخکې د جاهلیت د زمانې یو خبره را مخکې شوه، خو ستا په مونږ ډېر لوی احسان دی، دا دې ماروئ. د الله رسوله ستا په مونږ ډېر احسان دی او ستا په مونږ ډېر احسان دی. چل څه شوی دی؟ وی زما واده د واده نه پس په سفر ووتم، سموده پس اخو به پیاده سفر وي، نو چا به یو کالم بار تیر کړ، چا به 2 کالم تیر کړ، چا به 4 او 5 کالم تیر کړل. اوس هم بعضې خلک چې د بار ملکونو ته مزدورۍ له لاړ شي، څوک کال 2 پس، څوک 4 5 6 کاله پس کور ته راشي. دا خو لا د جز مزل دی، پیاده مزل. وی زه لاړم بار په سفر باندې او 100 کلونه پس کور ته رالم، او زما د تلو نه پس زما یو ماشومه لور پیدا شوې وه، تلو پسې فورا. وی چې زه واپس رالم، وی زمونږ په علاقه کې خو به دا رواج و چې خلکو به لونه جمدی ښخولې. لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. الله وی ګوره د لوږې د وجې نه اولاد مه وژنئ، دې له به ډوډۍ څوک ورکوي؟ دا دی سوچ. دې له به جامې تنظام د کمې کوم، لالک خو به یې ګټي، جنۍ خو تیارې ته ناسته ده، د کمې به وله راوړم. اذا الموءودة سئلت، قرآن شریف کوي دغه جنۍ چې تا په ځمکه کې خښه کړې ده، د دې د قیامت پر ورځ به د الله تپوس کوي. رواج وی داسې و، نو زما ښځې هغه ماشومه لویه شوې وه، عیب پوی کړې وه چې ستا پلار به راځي د تجارت د سفر نه، او زه به د تا پټوم، زه به وایم دا زمونږ وینځه د وینځه مې غشتې ده. هسې نه ته ګویا نه شې چې د ستا لورې مه ګورې. جینکو ته خو به پته وه چې جمدی به خښېدلې، ښځو ته هم پته وه، په رواج په هغه ماشوم هم پوی وه، او ډېره به نږدې کېږي نه دغه پلار ته دی. پلار چې د سفر نه راغی، دی حضور پاک مبارک ته وایي چې زه رالم د سفر نه. وی کور کې ماشومه وه، وی د پوه شوم چې دا زما لور ده. ما د ښځې نه تپوس وکړه، ښځې ماشومه پیدا شوې ده؟ وی نه، دا خو زمونږ لور نه ده. دا څوک ده؟ دا مې یو ماشومه جنۍ غشتې د وینځه ده، خدمتګاره ده چې مونږ بیا وساتو او زمونږ خدمت به کوي، اټی بټ سودا به رانه کوي. او ماشومه یې دومره هوښیاره کړې وه چې اب هم ما ته ډېره نه رانږدې کېدل. وی څه زمانه تېره شوه، خبر شو، خلکو هم راته ووایي خبره کوم ځای پټه پاتې کېږي. او د خدای شان دی، دا وینه چې خپله وینه دا نه غلطېږي. ماشومه کې چې د چا وینه ګرځي، د کم پلار هغې ته ماشومه خامخا ورمنډه وایي. خپله مور که ډېره موده پس هم وویني، خو دا ماشومه خپلې مور ته ورته غاړه وځي. او پلار که ډېره موده هم د سفر نه پس راشي، خلک نه وایي پښتانه، وایي د مور پلار دا بین وایي خوږ دی. پته ولګېده چې دا خو مې لور ده. بس هغه د جاهلیت رواج مې په دا ذهن د پاسه سور دی چې دا خو به خلک پیغور را کوي. او دا ستا لور د سبا به دې زمان ګرځي، پیغور به را کوي. دا به واده شي په چا باندې، او دې له به د ډوډۍ څه بندوبست وي، موږ ځان نه نشو پیدا کولی، د جینکو له به د کوم ځای پیدا کړو. وی لاړم ځنګل ته، لرې بار یو بیابان ته، او هلته کې مې یو اوږد جور کوی وویسته، ځان سره مې سامان یوړم، او دا ماشومه مې د مور نه واغېسته، او په یو بانه مې بار کړه، او په اوږه مې کړه چې بچې زه چې ځو سیل د باندې کوم، خوراک د لالم. خوشحاله وه، کله مې په یو مخ کولې، یو کله په بل مخ کولو. وی چې بار ځنګل ته مې وویسته، ماشومه را باندې پوه شوه. بابا چېرته مې بوځې؟ بچې لوبو له دې بوځم. خو ګورې بیا هم پلار او بچې خو وي سترګو نه مې اوښکې م بی دی،
او دا ماشومه به مې کله په دې مخ کولوله او کله به مې په دې سټ کولوله او ځان ته مې را تر غاړه باسله اولاد جدا کول مسان کار نه ګران کار وی چې کوین ماشوم دې غریب چغې کړې په چغو شو او زما دې سټ نه لاسونه راته وکړل او دا نه جدا کېدله او आवाज پیدا کو چې بابا ما څه جرم کړی دی څه ګناه مې کړی دی واقعي د ماشوم څه ګناه شو دی خو په خپل ځان دا نه پیدا کړی او نه جنې په خپل ځان جنې کړی دی اوس هم ګورې زمونږ په وطن کې یو غلط رواج دی د چا چیز ویو شي په خوشاله او چې ویو شي د جاهلیت زمانہ ده نو مخې تک تور شي هغه زمانہ کې د چا لورو پیدا شو مخ به تور شو قرآن شریف کې الله فرمایي اوس هم دغه حالت دی مختک تور شي ولې د مالور پیدا شو نو دا د خځې په زور پیدا کړه خو څنګه چې ستا خوښه چې د مال نارینه اولاد ډېري دارنګې د ښځې دا خوښه چې د مال نارینه اولاد ډېري دا خو په زور د ښځې ځان د لور نه پیدا کړي دا خو د الله خوښه ډېر خلک داسې پر اخباراتو کې مونږ کتلي دي چې لورې پیدا شوې د ښځې له طلاق ورکړی بیا دې لور راوړه او داسې مې هم کتلي دي اخباراتو کې مې لیدلي دي چې لورې څلورمه پنځمه پیدا شوې ده نو تماچې راغشتې د ښځې هم ویشتې ده دا سرزوری او کبر زمون نشه زمون پر اثر کې پرته ده دلته به ظلم وکړي خو یو میدان شته چې د ظلم بدل بدن رب العالمین اخلي یو توره تیاره کنده قبر شته چې په هغې کې به د الله د ظلم انتقام او بدل اخلي بیا به دا تماچه او ټوپک د سره هلته ني ښځه پرېږدي طلاق ورکړي بیا دې لور راوړه د هغې په قصر راوړه د هغې خوښه وه ستام خوخه چې نارینه اولاد مې پیدا شي دارنګې د ښځې خوخه چې نارینه اولاد مې پیدا شي کنه لیکن د ښځې څه قصور دی موږ انتهایی بې ځایه ظلمونه په ښځو کوو خاوند په ښځه ظلم رور په خور ظلم دا ولې دا دومره ظلمونه سړی کوي اولاد په مور ظلم د دې ظلم تپوس به الله د قیامت پر ورځ کوي که تا د خویندو خیال ساتلی خویندې به دې ولې بار وتې که تا د لور خیال ساتله دا غریبه به سودا پسې ولې بار ګرځېده که تا د مور د حق خیال ساتلی دا مور به د دوکان کې سودا پسې ولې وته غلطي زمونږ د ټوله مونږ د میندو د خویندو او د ښځو لحاظ او خیال نه ساتو لازمه خبره ده چې اخباره به څه کوي څه به خو ډوډۍ به د کوم نه پیدا کوي وی دې مرۍ نه راله لاس تاو که او چغې کړې بابا ما څه ګناه کړې ما څه جرم کړې وی زم جاړم او وی دا لاسونه جدا کوم ځان نه شو کوم او هغه ما نه پرېږدي او جالو چغې وی او هغه چغو سره مې ځان نه لاسونه جدا کړل او په هغه کوي کې مې لاندې وغورځول او خاورې مې پرې د پاسه په جمدونې ور واچولې څومره ګران کار دی دا یو واقع نه ده په سوونو داسې واقع پېښې شوې دي چې عربو به دقه خپلې لونه جمدی ښخولې وی د الله رسوله چې دا هغې ماشومې لور هغه چغې راته اوس را یادېږي دې دماغو کې مې هغه د ماشومې لونې هغه چغې پرتې دي چې بابا ما څه جرم کړی او د هغې هغه ماشومې چاچه او لاسونه چې ما شکول د خپل ځان نه سر ته یې راته وکړي حقه مې نه یېرېږي امې دې ذهن کې پراته دي چې دا ما څه جرم کړی دی او چې بیا مې پې خاورې غورځولې او هغې چغې والې او د کوي په هغه ډډ کې کله یو دیوال له منډه وه او کله بل دیوال له منډه وه امې د زړه نه نوځي مې پې خاورې ور واچولې او خښه مې کړه او کور ته رالم بریک مې تاول چې پلانکې زنده باد خلکو به مبارکۍ راکړې دا نر سړی دی ګوره د خپل وطن په رواج یې عمل وکړو په رواج او لونې جمدی ښخه کړله وی د الله رسوله ستا په مونږ ډېر لوی احسان دی چې ته دنیا ته الله راولېږلې او د دې رسمونو رواجونو نه دې مونږ محفوظ کړلو خلک وی اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی دا حق دی که نه دی ښځې خو به جمدی ښخېدلې اسلام حق ورکړ اسلام پابندي ولګوله نه ګورې د ښځې به خیال ساتئ انا خیرکم حضور پاک فرمایي خیرکم لاهله تاسو کې بهتر هغه دی چې د ښځې سره او کور خلکو سره بهترین وي وانا خیرکم لاهلی او زه د خپل کور خلکو سره غوره یم هغې لپاره بهتر یم نو تاسو به هم دا چل کوئ دا حضور پاک فرمایي ښځې له چا میراث کم ځای ورکو میراث به ښځو له چا نه ورکو میراث به ټول د سړو قرآن شریف اعلان وکړه چې نه ګورې ښځو لکې میراث پیسه ورکړې ٹھیک تا بوج د سړي په سر دی سړی دی 2 چند اخلي ښځه به 1 چند اخلي بوج د سړي په سر دی ګټه سړی کوي بلکې ښځې له زیات حق ورکړی دی ما یو ځل یو سړي تپوس کو وی یاره د ښځې دا حق ولې کم دی مې کم خو نه دی ولې وی د سړي په نیمه نه دی نو ما وی 2 خبرې دي یو خو دا چې سړی ګټه نه کوي د جامې بوج په سړي دی د کور بوج په سړي دی
د ډوډۍ بوج په سړي دی نو ځکه د هغه لپاره یې حصه ډبل کړې ده. خو مې ګورې که سوچو کې د ښځې له سړي نه زیاته جوړېږي وایي هغه څنګه مې ګوره یو خو د پلار په مال کې خپل حق شو هغه به اخلي بل چې خاواده شو د خاوند د مال نه خپل میراث اخلي دوه شو او مې درېمې سره درېمې دا ده چې مهر یې شته خاوند به مهر هم ورکوي د سړي خو مهر نشته خاوند به مهر هم ورکوي او چې د پلار د کوره ودېږي نو جهیز به هم وله کوي پلار به هم وله جهیز کوي د سړي خو جهیز نشته سړی چې واده کوي نو ښځې له بلا جامع او کور انتظام برابروي کټ پوزې وغیره د کور انتظام کوي نو انتظامات دلته په سړي دی د کور د پلار د طرف نه جهیز سامان شو خاوند هم وله وکړه مهر هم شو د پلار نه مال وړي د ښځې نه مال وړي مې دا ټولې جمع کړه د چا حصه زیاتېږي میراث کم ځای یو صحابي په احد کې شهید شو دوه لوڼې پاتې شوې ماشومانې او مال یې ټول تربور یوړه لکه د ښځو حق نو هغه زنانه هوښیاره وراله دواړه ماشومان یې حضور پاک مبارک ته راوستې وایي د الله رسوله د دې ماشومانو پلار تا سره په جنګ کې شهید شوی او د دې مال د دې تربور تر قبضه کړی دی هغه پې لاس واچو قانون هم دغسې د جاهلیت نو د دوی خو چې مال نی نو دا خو نه څوک په نکاح اخلي او نه زه د ډوډۍ انتظام کولی شم دې بچو سره به څه کوم حضور پاک مبارک ورته صبر وکړه سر یې ښکته کړه قرآن شریف کې الله تعالی آیاتونه نازل کړل چې جنې یوه پاتې شي د مور او پلار نه او زوی یې نو پوره نیم حق به د پلار په مال کې وړي چې د ښځې شو څه د نور شو د نور او که دوی نو په مال کې به دوه درې میسي وړي لکه په 3 روپو کې به 2 ردې جنکو وي په هغې به تقسیمېږي او که الکان او جنکې وي لکه 2 جنکې دي او یو ورور دی نو 2 حصې د ورور شوې او 2 کې یو د یو لور شو او بله د بل لور شوه 4 ځایه به مال تقسیم شي 2 د ورور شو 1 روپۍ د یو خور او بل د بل خور دا حق نازل شو ښځې خوشحاله شوې شکر دی پروردګار خدمت را باندې کم دی او مال زیات میلاویږي جهاد به سړی کوي ښځه به نه کوي ګوره هلته امن دی وایي کار روزګار پسې منډه سړی وایي ښځه نه وایي د کور بندوبست سړی کوي رزق دی پیدا کوي ښځو ته حق میلاو شو شریعت حق ورکو کولی نه دا خو موږ ظلم کوو موږ نه ورکوو موږ ښځو له په میراث کې حق چا هم نه دی ورکړی نو څوک ورکوي هلکه وایي اختر شو قدر وله کوم که او چوري وله وړمه اختر شو قدر کې به څونه مال ته وړې خور له څونه به وړې ده یو جوړه جامې به والې او یو دلی څخه روجې به وله والې چې ارزان بیه او چې دله چیټ میټ څخه جوړه به وله والې دا خور لور له اختر شو او بل اختر کې به وله چې د څخه یو رکوټې د غوړو ټینګې والې او یو سیر 2 سیره به وله روجې والې او یو څخه جوړه به وله والې ټول دا یو ځای که نو 400 روپۍ د یو اختر شو 400 د بل اختر شوې او چوری ولا کې چوری ټول اوړه یو ځای کې وغړې نه ډوډۍ جوړې کړې وېټه کې وګړه پکې واچې ټول 100 روپو نشوه نو تا په 2 اخترونو کې او په چورۍ کې د خور سونه حق ادا کړ ټول یې په 100 روپیو نه لګولې او د لکونو جایداد د رسیلې لاندې کړی دی خور له عیسی ورکه خپله که نه نه چې د اختر شو قدر کوم د خور د اختر شو قدر کوم ای بې خونده سړي څه اختر شو قدر کې په ټول اختر شو قدر چې راغون کې 100 روپۍ دې نه لګي او د خېټ لاندې د لکونو جایداد ګیر کړی وي تپوس بله نه خدای کوي د قیامت پر ورځ خو لویه را روانه ده ما په پلار کپنه چولې دی دا مې لیدې دي ما په پلار کپنه چولې دی اوس ځکه بل لونډۍ څه نه ورکوم په پلار ستا پلار نو څه ته چې ماشوم وې نو تا ته کپن نه اغوستې څه ته چې راکوټې وې تا ته جامې نه وې اغوستې څه دا خو بې خونده انسان دی چې هغه د پلار کفن په خلکو ځباتئ او هغه دا وایي چې ما په پلار کفن اچولی دی وایه د پښتو په رنګه دا ښه خبره ده او که بده خبره ده بده خبره ته به دا وایې چې ما په پلار کفن باندې بربند به دې ښه اوسه که سوال به دې وله په کوڅو کې کوو تا خو بربند نه شو ښه دې پلار تا سره خواری وکړې د دې پلار ته ماشوم لوی کړې د پوره حلال او حرام وکړل او تا له یې راوړل د ده له کور جوړ کړو د ده له وعدو که دې پلار د ده له سنت خوشحالۍ وکړې د ده ماشوموالي خوشحالۍ درله کړې دې پلار د ده په ماشوموالي کې مختلفې جامې او جوړې او د اختر جوړې بېلې بېلې اغېښتې دي او نن هغې غریب باندې کپري سان ته نشی اچولی او بیا به پیغور کې ما په پلار کپن چې ګور کپن مې کړی دی زه حیران په دې چې دا ګور پکې څه ته وي قبر خو د محلې خلکو کنېستلی دی ګور خو له هغې جوړ کړی تا څه کړي دي څښاک مې ورکړ نه به دې ورکو هغه به ځان له خپل عبادت کو خیرات مې کړی نه به دې کو تا د پلار مې چې ما له خیرات وکړ ځان له بیا خپل په جون هر څه کول که نه دا زمونږ د خلکو غلطه پښتو په دې چل به د خور
جهداد د ګیړې لاندې کېنه او کوي چې نه نو ما چاو په پلار باندې کپن ګورم ولا مکوا مسلمانان شته یو په کپن مو واچي او هغه به خصم کې دا رواجونه پرې د خدای ته وګوره زما مسلمانانو ورونو پر دې حق باندې خیال ساته پر دې حق چې دی وو د قیامت په لوی ورځ به د پروردګار تاسو کوي په دې په درته نه نو اوسم خلق د اعتراض کوي او دا سوال کوي ویرا اسلام خذل څور کړل اسلام چې خذل د یورپ معاشره اسلام نه ور کوي وشه د امریکا او د یورپ معاشره دغه حق نه ور کوي چې جنې دا پر دې سړي سره لاس تړل یو دی بل ځای ګرځي پلان دې متګوري او خاوند دې ګوري او زوی دې متګوري دا خو غټ شرم او بے حیايي ده دا حق بالکل نه ور کوي دا نه ور کوي د پلار په مخ کې بلور الک سره رواني دا حق نه ور کوي د خاوند په مخ کې به خدای پر دې سړي سره رواني او پر دې سړي به کور ته راځنه کوي ورته غالو دی با دا حق به شک نه ور کوي دا خو د بے غیرته حق دی دا حیا حق ور کوي مزیدار حق ور کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خذ سره خسلوک کوي دا د غسه پختینه پیدا دا بر پختینه د غسه دینه پیدا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اخر وخت کې په لکه تمنا رااله یره وې ظلم غواړي چې د حضور پاک په اولاد کې ورشته وکم چې زمانه د نبی رسول الله د اولاد سره رشته وشو خدای پاک چرتا اولاد دا سره کی چې هغه زمام اولاد او د پیغمبر علی السلام هم نصیب کدا چې چتا وشو دا بسنګ کیږي نو د حضرت علی رضی الله عنه لوروا یو لور فاطمه رضی الله عنها او پادا یو لور حضرت د نبی رسول الله یو لور فاطمه رضی الله عنها هغه په علی صاحب واده بل لور مخکې وفات شوی حضرت زینب او حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنهما او حضرت ام کلثوم د فاطمه رضی الله تعالی عنها یو ماشومه یو لور پیدا شو ام کلثوم دا غیم نومو د حضور پاک نه سیوا عربو کې به دا رواج نو چې دا مشر دی او دا رپورټ دی او دا لوی دی دا زمون په خلکو کې دا رواج دی دا جنې ورکا یراغه خو په عمر کې زیات دی دا عربو کې دا رواج نو نه پکې دا رواج او چې ګنې دا یو خلک دوه خدای من دی او درې من دی کچا به دوه خدای کول او درې به کول او کسلور به کول او دا د شریعت قانون هم دی چې انصاف څو کولی شي نو کولی شي نه پکې دا و چې خدای خاون به مړ شو نو خدای به بل خاون نه کاو نه بل خاون به کو دا څه بات بنو نو حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین حضرت علی ته ځان لکالی او خبر درته کوم خپه نشي زما دا خواهش ته چې د حضور پاک په نسب کې نکاح وکم دا په اولاد کې او دا غینه خدای اولاد پیدا کی او خلک وی دا د عمرم اولاد دی او دا د حضور پاک هم اولاد دی دا مې دړیا ورمان دی وای مقصد دې سره نو کته دا قرباني کینو علي صاحب ته وی زما خو یو لوشته دی ام کلثوم نوم دی خدای دې هغه پتا واړه ده نو زید الله در لګما ته وګوره کله خوخه شونه په نکاح به کم درته او کله خوخه نشونه بس پاتې وي وی یو صادر ورکوم ا صادر بتاله ضروري نو کستا خوخه شو دا جینه نو هغه ته واجه صادر می خوخ دی او کله خوخه نشو نو هغه ته واجه دا صادر می نه دی خوخ ډیر خنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کور کې ناستو او ام کلثوم سره صادر دا خو وراوه چې دا څنګه ورلا امیر المؤمنین زمي پلان را لګلې مو دا صادر را کړل دي دا وګوره چې دا د خوخ دی او کدا د خوخ نه دی هغه چې صادر ته څنګه وکتل نو دې جنیخ پوته قتل مخته ولا کتین شو د حیانه اگر چې ولاوه مخته ولا د حیانه کتین شو نو پوته ولا قتل نو دا د چا لور ده د حضرت فاطمه رضی الله عنها لور ده او د حضور پاک وینه پکې ګرځي غیرت خو پکې زیاتو وتغص شوا وی امیر المؤمنین عمر زما د خپوته ولې ګوري دا سکه او قسم مې په خدای کته امیر المؤمنین نه وي د مسلمانانو بادشاہ نو سترګې به مې نه نسته وي اما شوم وته مسلمانانو بادشاہ خلیفہ د نبی رسول الله او زما هغه اندازه غشته چې د خپل اندازه ولګم چې دا څنګه نه ور شریعت کې دا جیز دي کم سړی چې کم خزه کول غواړي دا هغه خزه مخته کتیش په بد نظر باندې ګوري په دې نه چې یو ګورم چې دا د مخه څنګه ده لکه د مخ نه درنګ پته لګي یا د لاسونو تکتی شي یا خپو تکتی شي باقاعده په شریعت کې جایز دي او د دې مقصد دا دی چې اسنه کنا لیدل خزو کې جنې او سبه خو خني نو کور روان دي په واده آسان کار نه دی جنې برباد شو الکم برباد شو او د دوه خاندانونو په منځ کې لوی اختلافات او جګړې بم جوړې وي
د دې خبرې لپاره شریعت دا جایز کړی دی چېرته لار کې دي کښېني ورته دې وګوري یا په یو طریقه دې وله وګوري په هره طریقه چې وي خو د هغه جینۍ چې د دې هلک دپاره کېږي که د هلک د هغه جینۍ مخ ته لاسونو ته خپو ته وګوري خو شریعت وایي په غلط نظر به نه ګوري په دې نظر چې دې معلومات وکړم چې دا جینۍ څنګه ده خوښه مې ده او که خوښه مې نه ده حضرت عمر فاروق په دغه نیت کتل خو د پیغمبر نوسی وه د حضرت فاطمې مینه پکې ګرځېده د حضرت علي مینه پکې ګرځېده وایي زما دې خپو ته ولې ګورې وایي که امیر المؤمنین نه وي سترګې به مې نه نستې وي وایي ښه ده بابا ته رواج څادر مې خوښ دی یې کور ته راله وایي بچې څادر دې ورته وښو وایي او څادر مې ورته وښو وایي څه وایي چې څادر مې خوښ دی وی بابا وی اخو زما خوښ نشو دا سړی امیر المؤمنین دا خو ما وی چې خلیفه د مسلمانانو دی او ډېر نیک سړی دی ولې وی زما خپو ته یې کتل او وی ما خو ورته غوسه م وکړه وی چې که بادشاه نه وي نو سترګې به مې درنه ایستې وي حضرت علي ورته وخندل وی بچې خیر دی ستا خپو ته یې وکتل وی دا دې خاوند دی دا دې خاوند دی نو دله دې ورکومه نو داسې خاوند چې څوک چاله جینۍ ورکوي نو هغه له دا جایز دي چې خپو ته وګرځي حیا پکې ورسره یې ښکته کاړو انکار یې ونه کړه چې دا خو په ما لوی دی مشر دی او زه راکوټ یم غاړې ته شوه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی وی د الله رسوله وی موږ د مکې خلک یو نو وی هلته موږ په ښځو زورور وی غږ به ښځې نه موږ مخکې نه شو کولی او وی د مدینې په خلکو ښځې زورورې دي دلته کې سړی کمزوري دي ښځې پې د پاسه زورورې دي نو وایي چې مونږ د مکې نه هجرت وکړه مدینې ته وایي زمونږ ښځو د انصارو د مدینې د ښځو نه چل زده کړه نو وایي دیموس په مونږ چغه وباسي په مونږ زورورې دي وایي یو ځل مې ښځې سره کور کې خبرې کولې نو وایي ښځې را باندې زما هغه خبرې کې جواب رانه راکړه وایي مې چې دا جواب دې ولې راکړه غوسه شوم ورته دا جواب دې ولې راکړه زما دا خبره دې ولې راکړه وایي ما ته یې وایي چې ته دومره لوی سړی دی لکه څومره چې حضور پاک مبارک دی ورشه هغه سره بیبیانې جوابونه کوي که نه کوي وی چې ها کوي ورسره بیبیانې یا بالکل ورسره کوي نه د لور د حضور پاک بیبي و حضرت حفصه وی عالم حفصې ته مې وی چې تاسو نبی علیه السلام سره دا جوابونه موابونه په کور کې دننه خبرې کوئ وی او بالکل کوو نبی علیه السلام دله نه خفه کېږي نه ولې خفه کېږي زمونږ خو کور دی کور کې خو ټول عمر د ادب او د احترام ژوند تېرول ګران کار دی نو خبره مې دې پورې کوله چې دغه جینۍ په نکاح واغېسته کور کې ناست دی حضرت عمر او دغه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دواړه سره په باز دي یو باندېسۍ راغی دې باندېسۍ سره ښځې جګړه کړې وه او ښځې ورسره څه بد رد ویلي نو باندېسۍ راغی ښځه پې زوروره ونه وایي چې راشه امیرالمؤمنین ته به شکایت وکړم چېرې ښځه ده ما لار وخت جوابونه را کوي او ما سره ستغې کوي اوس هغه باندېسۍ په دروازه کې ولاړ دی چې عمر فاروق راوځي چې خپل شکایت ورته وکړم چې صاحب ښځې را سره را باندې اواز راایستلی او ښځه را سره جوابونه را کوي خو چې وویرېدل چې عمر سره خو هم دغه د ښځه لګیا ده جوابونه ورکوي هغه سره خو هم ښځه لګیا ده او پستغه لګیا ده چې حضرت عمر بار راووته باندېسي ته وایي څه کې وایي صاحب یو خبرې له راغلی وم خو بس مهرباني واپس ځم وایي څه خبره ده راته وایه که نه وایي نه ما مسله حل شوه خبره خو وکړه وایي ما سره ښځه جواب هم را کوي او کله را باندې چغه اواز هم راوباسي تا له رالم چې تا ته به شکایت وکړم خو ستا حال مې په خپله په کور کې دننه واورېد تا باندې وخدیم چغه راوبسته اواز یې در باندې وکړه حضرت عمر ورته څه وایي الله اکبر وایي دوه خبرې دي یو خو دا ښځه زما د حضور پاک نوسی ده دې نیت باندې مې کړې ده د شهوت په بنیاد مې نه ده کړې په دې نیت چې الله زما په خاندان کې د حضور پاک اولاد راولي او وروسته نسب زما د حضور پاک شریک شي لیکن دویمه خبره مو واوره ادا چې ښځې پتا یو ډېر لوی حق دی ته په ښځه د حرامو نه بچې که ښځه نه وي سړي به څونه ګناهونه کول د ګناه نه پې بچې د حرامو نه پې بچې مخ ته یې ګورې بیا به د پردو ښځو مخ ته کتل د پردو ښځو لاسونو ته به دې کتل د پردو ښځو جامو ته به دې کتل د هغې او د هغه نور ګناه د ښځه خو یو د هغې نه خلاصې دا خو یو نعمت شو دویم نعمت څه دی ډوډۍ دله پخوي د باورچي کار دله کوي د بټیاریتوب کار دله کوي ډوډۍ دله پخوي دا دویم حق شو دریم حق څه دی د دوبي کار دله کوي جامې دله انځي باورچانه دې شو دوبنه دې شوه جامې درله انځي او څلورم حق څه دی کور دله جارو کوي د کور صفایي دله کوي او د کور څوکۍ دله کوي څوکیداره دې ده او پنځم حق یې څه دی هغه دا چې د بچو خیال دې ساتي بچي دله پاکوي د بچو جامې د بچو ډوډۍ نو نوکره دې شوه نو ته پې د حرامو نه بچ شوې د دوبي کار دله کوي د کور څوکۍ څوکیداره دې شوه
او د نوکرانو د بچو خدمت ته کوي نوکره دم شو او څوکیدار دم ده او پخلی والا دم ده نو چې دومره کارونه د یو خځې کوي نو کاغه یو आवाज راوست او تا برداشت کنو سو کو بربوش کاغه یو خبره پته ځوکړه نو ته به دا دونه خبره نه برداشت کې باندې سی روان شي واقعي ته په خله دروازه شل چغي وباسي نو که هغه دروازه یو چغه در باندې راوست نو سو کو بربوش تا نه څه کم کړ دا غیم دنه یو بالاش تر او باسي بکنه چې راوي نه باسي خو نه جوړه به سبا او ته شرمېږي یا یو خبره توقع په هغه خونه لګیدا او مشوره درکړه نو د خځې مشوره ولې غلطه غني عمل په مکه وځه چې خوخه دینه ده نو جګړه وسره ولیکه یاد وساته خزه وهل د خځې جایز دي خو په نرمه طریقه په سختنه سخت وال د خځې په شریعت کې من دي بل د ډول په د خځې وال من دي د ډول د سره په مخ د خځې وال من دي پس چټ وال من دي کم دی چې خځې کالی اچي یو کم دی ځان لډولې کوي هغه باندې وال من شو د لاسونو باندې د کدی کې ګوتې چي او د کې بنگلې چي په دی وال من شو په مخ وال من شو په سینه باندې او په ماره په سټ وال من شو دا خو شریعت ته حد خو نه ته په کوټه کراواره غزار باور کې خو یو 2 غنټې پس به بیا هم تورلا موټر او ګاډي په کاري رانی سي او ډاکټر پسې وېزغله که کلمه شي تاوانې پچاري سبا خو په شاپ هسپتالونو کې بیا ته ګرځي نو شریعت مخکې درته حق خو دې کړي یوازې داسې نه چې ستا حق په خاوند دی نه د خاو د خاوند حق په ښځه دی د ښځې مشته که نه حق په معمولي خبره باندې ډز طلاق ولا ورکړي پرېږدي دا م یاد وساتی طلاق مباح دی خو د الله ډېر بدي شي ابغض المباحات ورته ویلي دي مباح دی خو د الله ډېر زیات بدي شي په معمولي خبره به طلاق بالکل نه ورکړي ډېر مسائل مونږ ته دام راځي سړی ښځې له طلاق ورکړي بیا په مولیانو ګرځي د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې یو سړی د امام صاحب سره ډېره روانه وه نوم یې نه اخلم ممکن د بعضې طالب علمان به وپېژني ښه خبره نه لوی سړی وغم امام صاحب سره ډېره زیاته روانه او په مسایلو به اکثر یو بل سره بحثونو یو ځل ورته یو مسله پېښه شوه ښځې سره په کور کې ناستو او ښځې سره په جنګ جګړه شو ښځې ورسره خبرې بندې کړې لکه چې خبرې بندې کړې نو خیر دې ګزاره وکړه څه خبره ده خیر خبرې ورسره بندې کړې چې بندې کړې په غوسه کې راغی وایي ما سره خبرې ولې نه کړې جبرې خوله دې ولې بنده کړه او نه کوم د سره خبرې وایي ښه بس خبرې شروع کړه او که نه کې خبرې نو که تر سبا د خطو پورې ما سره خبرې ونه کړې نو په درېو طلاق دا به څه کېږي اوس بس ښځې کټ ته لاړو کمبل بسترې په ځان راواچوله چې ډېره ښه خبره دې وکړه د خولې نه شکر دی چې سبا راوکړې چې تا نه خو مې لار جدا شي دا ولې ښځې لړه پړسولي بعد انسان په دې خوشحالي چې د خاوند نه جدا شم ده چې وکتل چې دا خو ما دمکي غوندې ورکړه چې دا ښځه به خبرې شروع کړي هغه د نر لور خو لاره بړستنې واغوسته هغه پې خوشحاله ده چې لږ ساعت تېر شو ټک ټوخې وکړل خوند یې ونه کړه غلې غوندې ورغې بسترې له ښځې خبرې شروع کړه او شپه نیمې نه ووړېده او که خبرې دې نه وکړه سبا راوخت ګورې 3 طلاقه مې ویلې دي او 3 طلاقو قصه ګورې ګرانه ده بیا به ته هم خفې زه به هم خفې یم ته به څه کوې زه به څه کوم هغه به ته لاس راوویسته چې بس همدغسې ښې ما له به م خدای غم وکړي او ته پېښه په ما ټول عمر کبر کې او جګړې دې جوړې کړې دي چې د نه مې خدای په اشارو ورسره خبرې کوي چې ده نه کله ناپوره شول راغی امام ابو حنیفه صاحب نه ډېر زیات هوښیار امام صاحب چې راغی امام صاحب تهجد له پاڅېدلی و دروازه یې ورته وډبوله امام صاحب راغلی څوک هلکه د شپې نه جوړ نه خلاصېږم وی نه صاحب هغه خبرې وروسته دي معافي غواړم مسله راته پېښه ده څه مسله پېښه ده ښځې ته مې دغسې خبرې نه کولې ما ورته خولې نه دا ختلې دي چې که سبا خطو پورې د خبرې ونه کړو نو په ما په 3 طلاقو طلاقو څه خبرې نه کوي وی رضا کوي په خپل مولا پرېوتم خوند نه کوي رضا څه ته وایي هېڅ خوند نه کوي وی ښه خدای به خیر کړي زه درځم دې کور ته راغی بیا ښځې ته مینت زاري ښځې ما خولې له جرنده ورکړې ده واپس راغی امام صاحب که څه زړې قصې دې پړه کې را سره وي بېله خبره ده خدای لپاره که مسله درته معلوم وي چل راته وښایه وی مړه ستانه خبره ده وبه شي کار نه طلاقېږي زه درځم دی چې بیا کور ته راغی بیا خوند نه دی کړی مینت زاري کوي بیا ورشت والي دا مونږ ته پته ده ځکه درته وایم ډېر مسایل مونږ له راځي دې برېت ته وایي او ښځې ته وایي 1 2 او 3 طلاق وله ورکړي او بیا په مولیانو ګرځي ډېر عجیب په غوسه کې مې طلاق ورکړي هلکه نو چې دواړه یو بل سره ډوډۍ خوري چرګ او مټۍ نو په دې کې خو طلاق نه ورکوي دا خو چې غوسه چې طلاق ورکوي رب بشیر خو د دې غماړو خلاص دی
پام کوه ګورې په دې لاره ور نه شي. دا ډېره خطرناکه لار ده. بهر کیف خوند یې ونه که امام صاحب پسې بیا ورغی صاحب دغه سبا راخېږي خدای دپاره که امام صاحب دې خلک کور کې اندر ده چې راغی سبا خطو ته نیمه ګنټه 20 منټه څونه ټیم پاتې دی امام صاحب جومات کې ودرېد بانګ یې شروع کړه سبا د خطو نه مخکې ورته بانګ شروع کړه الله اکبر الله اکبر ښځې خو بانګ وورې چې سبا خو راوخت بانګ خو هله کېږي چې سبا ګړی خو وې نه خاوند ته یې اواز ورکړه سړیه شکر دی هغه د سبا راوخت خدای خو تا نه خلاصه کړم. امام صاحب ول اواز ورکړه وی سبا نه دی ختلې مخکې دې خبرې وکړې بانګ مې راته مخکې ویلې. امام صاحب هوښیار و د ښځې حق یې نه و مطلب دا چې دا ښځه خو دې وخت جذباتو کې ده پوهېږي نه 2-3 ورځې پس به دا څه کوي بچي به یې څه کوي خاوند به څه کوي. نو په معمولي خبره طلاق ورکول دا خطرناک شی دی سخت شی طلاق به نه ورکوي. بیا به تم ګرځې په مولا پسې او بیا به خاوند یې منډې تړلې وای ګزاره به کوې. د هارون الرشید بیبي و زبیده او دا ډېر ازادي ښځې خاوند یو بل سره نه پکار ډېر ازادۍ نه دا غم جوړېږي. هغې خاوند له ښځې له یو مسله کې دواړه یو بل سره په خبرو اترو په ګپ شپ باندې و د دې د خولې نه ورته وختل وایي ته خو دوزخي یې هارون الرشید ته او ته غوسه شو چې بادشاه یم او ستا خاوند ما درې دوزخي وایي که زه دوزخي یم ته به ما په 3 طلاقو طلاق ښځه هم خفه وه بیا خاوند هم خفه و ځکه ډېره زیاته خوښه وه تر لوړې وه. سات چې راغلل دربار ولګېدل علما راغونډ کړل ویل بېګا دغسې مسله مې د خولې نه خبره وتله ښځې راته وایي ته دوزخي وه ما وایي که د دوزخي یم ته به ما په 3 طلاقو طلاق یې اوس به څه کېږي علما وایي مونږ سره خو دې جواب نشته مونږ ته څه پته لګي چې د دوزخي و که جنتي دا پته خو الله ته لګي الله نه تپوس پکار دی پیغمبر خو شته نه چې تپوس دې وکړي که ته دوزخي ښځه طلاقه ده او که ته دوزخي نه ښځه نه طلاق یو ځای تپوس بل ځای تپوس بل ځای ګوره پوټې خبره ده څونه پریشاني جوړه کړه ښځه هم جاړي او هارون الرشید غوندې بادشاه هم جاړي او علما هم پریشانه نو صبر به یې کړو څپېړه به یې تېستی وه ولې دا خبره کوله. امام شافعي صاحب دغه زمانه کې رکوټې طالب و او دا مسله په دې ټول رعیت کې خوره شوه وی لکه څه چل شوی دی وی یاره بادشاه ته دا مسله پېښه ده وی ما سره خو جواب شته بادشاه ته چا وی یو طالب دی امام شافعي علوم دی شافعي هغه زمانه کې امام نو محمد ابن ادریس شافعي پیری ولې چې راوسته بادشاه ورته تا ته زما د مسلې جواب شته وی او وی خوای سهل دی سهل دی څه جواب دی وی صاحب ته ما د مسلې تپوس کې تر دې تخت نه راکوشه زه به پې براو خېجم ته به تپوس وکړې او ښځه به دې مراولې چې جواب درکړم بیا ته پېښه او تخت یې پېښه دا خو ډېر سپکاوی دی د دین چې ته په تخت ناست یې او ته لاندې ولاړې محترمانه تپوسونه کې ډېره ښه بادشاه زر راکوز شو امام شافعي بره په تخت کېنو او ښځه یې راوسته یو ساعته مسله ووایه وایي ما دې لګیو نو ما ته دې ښځې وې دوزخي جهنمي ما وی که زه دوزخي یم ته به ما په 3 طلاقو طلاق یې. اوس خلک عالمان وایي چې دا معلومات پکار دي چې ته دوزخي او که ته جنتي او دا خو بغیر د الله نه پته نه لګي. امام شافعي ورته وایي هارون الرشید بادشاه ته تپوس نه کوم وایي تا چې ته د خدای یارې جوړلي دي وایي صاحب دا خبره خو پټه ده خو ښکاره به کړم هره شپه په دا اخري حصه کې پاسم او خدای ته جاړم یا الله څه به راسره کړي لوی رعیت را په غاړه کړی دی او لوی حقونه مې په غاړه پراته دي الله د دې به څه کېږي هره شپه الله ته جاړم وایي ښځه نه طلاقه علما ناستو وی دا کم نه مسله راوستا وی دا دې آیات نه چې اما ولمن خاف مقام ربه جنتان دا چا په لکه چې د الله یری هغه جنتی دی دوزخي نه دی دا لکه د الله یری شتا ظاهري نه خمون تر دې نه پته لګي اسه خبره مې دې پورې کوله چې په معمولی خبره خځه طلاق ورکول دا ډېر ناجیز کار دی ډېر غلط کار دی خځه پلار کړه نه پرې خودل دا ګناه ده د خځې دا حق دی چې دا به مور او پلار د پافته کې یو ځل خامخازي او که څوک یې نه پرېږدي نو ګناه به کوي او نږدې رشته دارانو کله په میاشت کې یو ځل به ځي تره کره ماما کره دا نږدې رشته داران دي خور کره رور کره دا به په میاشت کې یو ځل ځي که ته نه پرېږدې ګناه به کوې او چې کوم لرې رشته داران دي نو کال کې به یو ځل هغوی کره ځي دا نه چې ګنې کال نه مخکې تللی نه شي دا حق یې دغه دی نو که مخکې ځي نو هم تللی شي خو کال کې به یې خامخا پرېږدې که دې پرې نه ښوده نو خدای بیا د قیامت پر ورځ تپوس کوي میراث کې به خپل حق ورکوي پسوره کې به هم نه ورکوي زمونږ بعضې خلک ښځې پسورو کې یو بل له ورکوي دا خو تا د دشمن کور ته ښځه ولېږله هلته ورته پیغورونه بیا کېږي بیا پلار کله نه را پرېږدي دا ګناه ده
نو چې سنگ د سړي په ښځه حق دی دارنګې د ښځې په خاون حق دی د کور انتظام به وله خاون کوي د ډوډۍ انتظام به وله خاون کوي د جامې انتظام به وله خاون کوي کومه ډوډۍ چې دی خوري هغه به ښځې له ورکوي دا نه چې غوښه مخه توخورې او سرسرې هغه ویښ پاتې شي او ډغله وله ورکړي چې راشئ دا وخورئ دا به هم نه کوي کومه جامه چې تا غوندې هغه نوعه جامه ځان له د 1000 روپو جامه واغېسته ښځې له به مغسېلې ځان له د 500 د جامو ته فرق نه کومه هغه زمونږ د 500 نه غټه جوړه سړي شته نه خو د ښځو د 500 زره شته جامه به موله ښه جامه کور به وله ښه کور اخلي د خوراک انتظام به وله کې د دارو درملو انتظام به وله ته کې دا د ښځې په تا حق دی بې ځایه ډبوله وهل به نه کې د ډول په ځای به نه وي کور ته چې ننوځي څه چل به کې سلام بچی ګوري دا بل حق دی السلام علیکم ترجمه مې کوله ما یو ملګري ما ته وایي ښه وایي مونږ چې به کور ته داخلېږو لا په ښځو به هم سلام اچو وایي نه بچیس نبی علیه السلام چې به کور ته ننوت سلام به واچو السلام علیکم سلام به باقاعده اچي او چې کور ته ننوځې نو ټخ ټوخ به کې معمولي غوندې داسې نښه به کې چې کور در باندې ښځه پیژي چې خاوند مې را روان دی غاړه به تازه کې ولې هسې نه که څوک بل څوک راغلي زنانه چې هغه په ډډه شي ښځه به د خپل خاوند نه هغه خو خاوند سره خو ژوند خپل تېروي د پلار نه د ښځې پلار د لور مړی ته لاسونو ته لیچو ته خپو ته ګوري یا ویښتو ته خیر دی رور هم داسې کتی شي زوی هم کتی شي د ماما زوی د ترور زوی دا کسان به د دغه ډول ځایونو ته نه ګوري دا کسان یوازې کور ته هم نشي داخلی دی چې کور کې ته د ماما زوی درته شي چې خاوند د ښځې وي یا پلاری یا روري د کور خلکی د ماما زوی د ترور زوی د تره زوی دا بیا داخلي دی شي او ګنې که زنانه په کور کې یوازې دا خلک به کور ته نه ننوځي لیور به هم دروندار سره یوازې په کور کې نه بعضې زنانه لیورونو سره خلک لیږي را لیږي دا به نه کوي دا ګناه ده خاوند کوي نو بیا خیر دی هم کوشش به کوي چې پرده تې وکړي که پرده نه شي کولی فتنه جوړېږي مخ ته بیا نه ګوري ګلاس به وله نه ورکوي زموږ وطن کې دام رواج د ښځې په ماما زوی او د ترور زوی او د کاکا زوی لاسونه ورکوي لاس به قطعا نه ورکوي رور له لاس ورکولی شي زوی له ورکولی شي پلار له ورکولی شي خورئي له ورکولی شي دا ورواره له ورکولی شي لار هغه چاله چې مستقل نکاح ورسره نه کېږي ایوه شور مه کوئ دغې د خلکو له لاس به د ترور زوی له د ماما زوی له د تره زوی له لاس په نه لیور له لاس په نه ورکوي دا ګناه ده لرې دی نه دې په سلام اچي السلام علیکم یاره وروره که مونږ مسلمانان یو الله او رسول باندې ایمان او په شریعت باندې پابندي به کوو او که ځان ازاد ګڼو نو بیا خو بېله خبره ده دې نه خو فتنې جوړېږي که کور ته چې د پردي کور ته داخلېږي لکه تره کره دی ماما کره دی ترور کره په داسې وخت کې به نه وردی چې کوم د هغې د خوب وخت دی د غرمې به نه وردی د ماسخوتن به نه وردی داسې ټیمونو کې به نه وردی او که بیا هم وردی نو اواز به کوي یا نیغ به نه وردی ولې کېدای شي زنانه چې تودس ماتې جامې بدلوي رور هم چې کور ته ځي دا ټوخ به کوي یا داسې معمولي اندازه باندې به خبره کوي چې اپی شي زنانه چې څوک خو را روان دي ولې کېدای شي لوپټی جامې وینځي کېدای شي جامې بدلوي نو د خپلې خور حیا به ته ساتې که نه د تره د لور او د ماما د لور حیا به ته ساتې که نه دا مونږ ته الله او د الله رسول د معاشرې د ژوند د تېرولو آداب ښودلي دي پخوا د حضور پاک زمانه کې به ښځې جوماتونو ته تلې اوس د جومات نه هم ښځې منه دي نه به ځي مکه مکرمه مدینه منوره کې د ښځو ځان له ځای نه وي هلته هم شریعت دا وایي چې نه دي د جومات ته ښځې او سړي یو بل سره ګډ لګیا دي طوافونه کوي یو بل سره ډغرې وایي خو که جومات کې د ښځو ځان له ځای دی لار هم د امن د پردې ده او فتنه هم ته جوړېږي بیا خیر دی حضرت عمر خو ډېر غیرتي وی بیبي او عاتکه اما مانځله تله حضرت عمر ورته یو څو ځله ووایي وایي نه ما به نه منې کوې نه حضور پاک فرمایي چې ښځې به جومات نه منې کوې ته ما ولې منې کوې زه مانځله ځم ډېره ښه څه چل یې ولا جوړ کړو یو ځل یې ورته جامه بدله کړه لباس یې خپل بدل کړه او چې مونځ شو دې په منډه راووت بار ولاړو نو د خپله خو یې خپله او پردی خو نه وه خو ځان یې بدل کړی دی چې دوه ټونګې یې وله ورکړې چې کور ته راغې ښځې ونه پېژن چې دا خو عمر دی خاوند مې دی چې د مانځه وخت شو نو ښځه مانځله لا نه ده چې د دویم وخت شو دویم مونځ یې کور وکړو چې درې مونځ شو دی الله عمر وی ښځې وی ته خو جومات ته مانځله لا نه دی وی بس هغه د حضور پاک د زمانې خلک حیاناک اوس خلک بې حیا شوي دي چل وسره ده کړی په خپله دونه غیرت و پکې حضرت عایشه صدیقه فرمایي وی که نبي علیه السلام د دې وروستنۍ زمانې حالت لیدلی وی نو ښځې به یې د جومات د تلو نه منع کړی وي
نو خبر مې پورې کوله حقوق الزوجه د ښځې حق په خپل خاوند دا غي بیان مې درته وکړ د دې به موږ رعایت کوو خیال بساتو او حضور پاک فرمایي وی خیرکم لاهله کم سړی چې د خپل کور د ښځې بچو سره بهترین دی هغه تاسو کې بهترین انسان دی وانا خیرکم لاهلی د خپل ښځو لپاره او د بچو لپاره بهترین یم تاسو دا پیدا کړئ او د ښځو ګورې معمولی څه ښځه جنت ته ځي سړي د ډېر رکاوټونه دي ښځو له دوه رکاوټونه نشته المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه کوي ښځه وصامت شهرها د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجه د خپل اندام حفاظت کوي واطاعت بعلها د خاوند تابعداري کوي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت حضور پاک فرمایي چې د جنت په کومه دروازه داخليږي ور داخله دي الله دې موږ لا او زموږ خذل یو بل سره د خجون تیرولو توفیق را نصیب کړي په مکه مکرمه کې چې کله نبی عليه السلام د نبوت دعوا وکړه نو د مکه مشرکان دی ابو العاص ترالل ورته وی دا سیو کا چې د پیغمبر علی السلام د لوستا په نکاح کې دا ورته پرېده طلاق ولا ورک چې دې دلمن شي هغه وی دا څنګه کو ټیک ته ایمان په نه راوړم مسلمانې ګم نه خو زینب ډیره شریفه خزه ده او ډیره نیکه بیبي ده او ډیره زیاته ده ما خوښه ده دې له چرتم طلاق نه ورکو د بدر په غزا کې دا ابو العاص گرفتار شو ګڼ مشرکان کافران گرفتار شو یو پکې دیو د حضور پاک زومم دیوس او د خدیجی بیبی د نبی علیہ السلام د مشره بیبی خریم دی ورسومره نږدې رشتہ دار د پیغمبر علیہ السلام د لور د فاطمه رضی الله عنها د ترورزم شو د نبی علیہ السلام د خلیز ویم شو او زومم دی لیکن فیصله د قیدیانو متعلق پدې شو چې د دینه به فدیه والو دی به پریدو کیږي چې خدای رسول مسلمانان کی نو دې قیدیانو ته ویځه مکه ته سوال جواب ولګي چې د پسې دونه فدیه راولېږي دا ابو العاص دا بیبي حضرت زینب چې د حضور پاک لور ده دا دغه وخت په مکه مکرمه کې خاون کافرو خزه مسلمانه د حضور پاک لور هغه زمانه کې د مسلمانې او د کافر په منځ کې د نکاح سمانه نه و چې سوال جواب ولېګا هر چا په خپلوانو فدیه راوړه فدیه به کې خو د خپل سړی به بوت دا ابو العاص فدیه چې کله راورسېدله حضور پاک ته جمعات کې یو پیش کېدا وې صاحب دا مال د فلان کې دی دا فدیه دا د فلان کې وې دا د ابو العاص دی چې هغه فدیه ته حضور پاک دا سیو قتل نو په جلا شو سرګونه وکيو به صحابه پوي شو الله رسول ولي واپس بکور هغه را خیالو چې ګنې د زوم فدیه ده نو په دې وجه په خپکیږي صاحب واپس بکو پروا نشتا وینه نه پدې نه خپا خو پدې فدیه کې یو شی مال راغی هغه مې زړه درد لیکي یو عامل پروت دی هغه عامل نبی رسول الله دا سوچت ک ودا زما د لور د حضرت زینب او دا د واده په مقدمه بیبي خدیجه د خپل غاړه نه اوستو د خپل لور ته په غاړه کې چولې نو ماته هغه د خدیجه او د زینب د واده هغه موقره یاد شوه چې دا لور دی ابو العاص دا ودیدا هغه د خپل غاړه نه د میلو استو د خپل لور ته واچو ما ته نن خپل لور هغه اشاره راکړه چې بابا ته ما د خاوند نن فدیه غواړي هغه فدیه مواله او چې مال مور کوم امیل راکړم نو امم درولېګه دا مور سره واله هغه وخت مې را یاد شو دا غمړې خزه د خدیجه هغه مینا محبت او د غاړه نامل استلو د دې په غاړه کې چول دا یقینا ګورې راګرانه خبره دا چا د لور د غاړه نه چې شی وزي دا ډیره ګرانه خبره هر آیات شو نو که تاسو خوښی دا میل به ورته واپس ګوره انصاف دی ته وایي ښه تاسو خوښی او که نه مې خوښوي دي صحابه وایي نه صاحب دا ورته واپس کړو ټول مال ورته واپس کوو ابو العاص ته وایي وایي دا خپله میل دی واخله دا یو څه خو تا سره زما یو واده را سره وکړه دا ده چې اوس ته کافرې او زما لور مسلمانه ده هغه وخت کې نکاح جایز و اوس د شریعت حکم راغلی استو دا هغه یو ځای کېدل ګناه ده نو ته به دا مهرباني وکړې چې زینب به مال راولېږي چې ورسېږي نو دا مهرباني به کې امر راولېږي ډېره ښه ده ابو العاص رضی الله عنه هغه وخت کافر الله چې لاړو زینب ته هغه امیل ورکړه زینب دا امیل د خپل واله دا ته پلار واپس راولېږي او ته به مهرباني وکړې دی به مدینې شریفې ته ځکه ما وعده کړې ده داسې به څوک وکړي ګوره کافر دی
وتوی خدا به واپس راولېږي ماله او به کې داسې چې ها او به لېږم واپس که شریعت کی گناہ لو که ناجیز دی خو زما په دین کې جیز دی ابوالعاص په شریعت څه کوله خو مسلمان نو د وعدې پابندۍ ته ګوره اقا حضرت زینب په اوښ باندې سوره کړله او ورور سره یې کړه وی دا به ته بوځې او دا به نبی علیہ السلام ته مدینې شریفې ته ورسوي په لاره یو کافر و ظالم هغه اوښ ویوره او دا ته غریب را پرېوته په ګېډه باندې ماشوم هغه هم ضایع شو خو خیر مدینې شریفې ته حضرت زینب خدای پاک را ورسول ګوره کافر دی خپله ښځه چې وعده وکړه چې دا به زه تاله را رسوم د هغې وعدې پابندي یې وکړله او حضور پاک مبارک دی خپله لور را ورسول او هغې انجام ته اوس وګوره که د وعدې پابندي وکړه اوس الله هغې کې څونه خیر اچوي دا د پیغمبر علیه السلام زوم ابوالعاص په یو موقع باندې شام ته تللی او د خلکو را تجارت مالونه ورسره و هلته صحابه په لاره ګرفتار مالیم گرفتار کول هر څه یې والا گرفتار کړل او چې گرفتار یې کړ نو صحابه په لاره را روان دی صحابو ته او یوازې را د مال نو د مکې د خلکو د ډېرو خلکو مالونه تجارتونه ورسره ته چې مدینې شریفې ته راغی په لاره را روان دی هسې چا نه تپوس وکړي یاره وایي زما بیبي چې وه د زینب د نبي علیه السلام لور چې هغه کوم ځای کې ده د هغې کور وایي دغه کور کې اوسېږي چاته په نکاح شوې ده که نه چاته اوسه پورې نه ده په نکاح هسې ځان یې پې کړه را روانو صحابو خو یې مونږ له تښتېدې خو دې نه شي ځکه یو کس به له دومره صحابو نه څنګه وتښتي چې را نږدې شو د زینب کور ته بس د هغې په کور یې ورمنډه کړې او ځان په دې دروازه را دننه نه بنده کړه دننه خو څوک ورپسې داخلېدی نه شو د سهار مونځ چې وشو د مانځه نه پس حضرت زینب پاسې د ښځې به شاته په مانځه کې ولاړه وې او پاسېده او یو اعلان یې وکړ وی اے مسلمانانو ګوره نبي علیه السلام هم پکې ناست دی او حضور پاک ته اعلان وکړ وی زه یو تپوس کوم که یو ښځه چاله امن ورکي نو تاسو به هغې له امن ورکوئ او که به نه ورکوئ نبي علیه السلام له رسول نه دی خبر وی او بلکل ښه چې چاله امن ورکي مونږ به وله امن ورکو پاسېده نو وی ما خو ابوالعاص له خپل زوړ خاوند له امن ورکړی دی نبی علیہ السلام پاسېده وی ای خلکه سین چې تاسو دا خبره اوس واورېده ګورې ما هم اوس واورېده زه مخکې نه یم خبر قسم یې وخوړه چې ما هم اوس واورېده مثلا چې تاسو وایئ چې لور او پلار صلاح کړې ده وی زه چې تا چاله امن ورکړی زمونږ په نسبت امن دی بیا حضور پاک صحابو ته ووی یاره وی دی ابوالعاص ما سره د وعدې ډېره پابندي کړې په ډک مجلس کې ګورې نبي علیه السلام یو ځل اعلان وکړ وی زما یو زوم دی ابوالعاص چې کله ما سره وعده کړې ده هغې پوره کړې ده په ډک مجلس کې اعلان کړی نو ما سره د وعدې پابندي کړې ده که مو خوښې دا مال به ورته واپس کړو دی به مکې ته رخصت او که مو نه خوښه دا مال ستاسو غنیمت دی صحابو چا به جوړه راوړل او چا به بوټان راوړل او چا سپلی راوړل چې څه سامان وغدو یې ورته ټول جمع کړل زه ابوالعاص ما سره د وعدې پابندي دې کړې ده دا ستا انعام شو دا مال دې ټول والو مکې ته چې راغې مکې مکرمې ته هغه غنیمتونه هغه امانتونه خلکو ته واپس کړل چې د چا څونه مال او بیا راغی د بیت الله خوا کې اعلان وکړ وی ای خلکه د چا امانت زما په ذمه ووایې خلکو وی نشته هر چا ته زما مال ورسېد وی ښه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هلته مدینه کې مې دا اسلام ځکه نه راوړو چې بیا به تاسو چې زمونږ د غنیمت زمونږ د مال د والو لپاره یې دا ارث وکړل چې تاسو ته مې خپل حق ورسو نو زه اوس دا کلمه ویم او ما سره نبی علیہ السلام ډېره زیاته ښېګړه کړې ده واپس راغی مدینې شریفې ته او مسلمان شو چې مسلمان شو اقا حضرت زینب ورته نبی علیہ السلام دوباره په نکاح کړو د هغه ښځه شو بیا د حضور پاک زوم شو دا د وعدې پابندي وه د وعدې پابندي وکړه نبي اسلام سره ښېګړه وکړه چې هغه ښېګړه وکړه هغه مسلمان شو واپس د حضور پاک غوندې شخصیت زوم شو او د حضور پاک هغه لور واپس د په نکاح کې راغله وعده د وعدې پوره کول چې چا سره وعده دې وکړه او پوره دې نه کړه لا دین لمن لا عهد له دین یې نقصاني دی نو د چا چې شکل نقصاني وي بیمار هم وي او خلک ته نفرت هم کوي نو چې دین د یو انسان نقصاني شو نو فرشتې به هم ته نفرت کوي روحاني مریض هم شو الله به هم ته نفرت کوي بخاري شریف کې یو حدیث دی نبی علیہ السلام د منافق نښې ښیي او درې څلور نښې بل ځای کې درې نښې ښودلې دي
چې د منافق درې نښې دي او درې کم دي. یو نښه پکې دا ده اذا وعد اخلفه، چې دې کله وعده کوي د وعدې پابندي نه کوي، وی دا منافق دی. اذا اؤتمن خان، چې د سره د کلم امانت کې خود دی په هغه کې خیانت کوي. اذا حدث كذبا، چې کله خبره کوي دروغ وایي. اذا خاصم فجرا، او چې کله چا سره جګړه کوي کنزل وکړي. دا څلور نښې د منافق شوي. خبرو کې به کنزل کوي، دروغ به وایي، امانت کې خیانت به کوي، او د وعدې خلاف ورزي به کوي. نو وعده پورا کول پکار دی. مکه وعده چې نشي پورا کولی، خو چې دې وکړه بیا به پورا کوي، او که پورا دې نه کړه الله به دې تپوس کوي. اوفوا بالعهد، قرآن شریف کې الله فرمایي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، وعده پورا کوي ګوره، او که پورا دې نه کړه قیامت پر ورځ به دې خدای تپوس کوي. ان العهد كان مسؤولا، قرآن شریف کې 15 سپاره کې الله به دې تپوس کوي ولې دې وعده پورا نه کوي. د ګناه وعده مکوه، او که د ګناه وعده دې وکړه نو خیر دې کړي بیا پورا نه کړه. یو سړي سره دا وعده وکړه چې لکه بیګاله شپې له پلان کې کاندر لزو، دا وعده مکوه، او که دې وکړه دا پورا کول ګناه دې پورا کوه. خو چې د نیکه وعده دې وکړه، یا د دنیا په عام کارونو کې وعده دې وکړه، یا په مباح کارونو کې وعده دې وکړه، اب خامخا پورا کړي. یو بخاری شریف کې پرون زموږ یو حدیث تیر شو، یو نقطه ته همیشه ذهن لا نبی علیہ السلام ته الله یو ټکی ویلو چې بدر لکلته وی چې کدی کافر سره د جنگ وکړو طالب الله طالب زکات درکو دی واده سره کړو چې سارلا د بدر کافر ته مسلمانان په مقابله کې ودریدل، نو مسلمانان لګ دي 314 لستي او کافران زردي. مسلمانانو سره پشمیر اته توري دي، کافر ټول د تور والا دي. دوی 314 اغازر، دوی سره اته توري، هغه سره ټول سره وصله. مسلمانان غریبانان نبی علیہ السلام پریشان شو چې خدای دا وسکی، تا خو وعده ما سره کړل بشکا، خو خامخا د ظاهري اسبابونه د انسان په ذهن بوج راځي. یو سفر نبی علیہ السلام د صحابه جوړ کړو، نو حضور پاک دا سفر لاندې ودرېد، په سر صادر واچو او قبله ته مخ کړي. یو صحابي مونږ ټول شپه خوب وکړو، حضور پاک ټول شپه به خو الله ته زاره کول، نو په سر صادر واچو قبله ته مخ کړي. نو الله ته سوي خدای پاک ته وی یا الله تا تستا وعده در یادوم، وته پته چې وعده باندې الله انسان ته وی چې وعده به پوره کوي، نو الله خو به خامخا پوره کوي. ان الله لا يخلف الميعاد، خدای وعده کې خلاف نه کوي. انسان ته وی ته پوره کنه، خدای به څنګه وعده خلاف ورزي وکي؟ دا وعده خلاف ورزي خو جرم دی. نو یا الله انشدک وعدک وعهدک، خدایا زتا تستا وعده را یادو، ځکه تا وعده کړی چې زه به دله ګټه در کوم، نو خدای ما سره هغه وعده پوره کړه، هغه ته یادو. نو نبی علیہ السلام الله ته چې سوال کوي دا ټکی ورته وایي چې خدای هغه وعده دې ما سره پوره کړه. کوم وعده چې کړی و الله هغه وعده به پوره کوي، ځکه الله خو وعده خلاف نه کوي. وعده کوم وخت چې حضرت آدم علیہ السلام الله پیدا کړ، نو داغه د شان داغه د بچی راوستل، درې سرو میګو په اندازه واړه واړه خلک وی سرو میګو په شکل، دا خطا خبره ده. شکل یې انسانو، خو په مقدار کې داسې پوټي پوټي لکه سرو میګو عمره پوټي کوچني کوچني واړه واړه دې ته راوستل، داسې مخامخ یې وته ودرول آدم علیہ السلام ته. آدم علیہ السلام ته رب من هؤلاء، هبه دا څوک دي؟ وی ذریتک، دا ستا بچی دي تر قیامت پورې الی یوم القیامت پیدا کیږي. وی دې کې بعض خشته او بعض بدرنګو، سپکه لاندو سپکه روغو، سپکه ګوډیان شالیانو سرو. اوس هغه کې خو پته نه لګیږي، خو الله آدم علیہ السلام سپنه خو نه خانو په پېک، نو اولاد باندې خامخا سړی خپه کیږي. نو فورا آدم علیہ السلام الله ته رجوع کوي، هل لا سویت بین عبادک، الله که زما بچی دي خوستا بندگان دي، دا یو شان ولې نه پیدا کول چې ټول خشتخ کولې وي، ټول روغ وي، په صحت باندې نقصان په یو کم نه وي.
نو الله دا خپل بندگان دی یو شان ولې نه پیدا کول؟ وې دا مې دې لپاره پکې فرق پیدا کړ چې دوی زما د نعمت شکریا ادا کړي. دا کم سړی چې په یو خپه ګوټ دی دی به د دواړو خپو ګوټ ته وګوري نو دی وایي شکر دی ځکه خپه مې یوه ګوړه ده خو زه دا بله خو مې روغه ده هغسې خو نیم لکه رابل چې په دواړو خپو شل دی. او کم سړی چې هغه په یوه سترګه ړوند دی هغه به د دواړو والا ته وګوري چې زه یاره که یو مې لندره نو داسې شکر دی په یو خو مې نظر لګي که نه. او کم سړی چې په دواړو سترګو نابینا دی ابو یاره سترګې خو مې ړندې دي شکر دی لاسونه خو مې روغ دي خپې مې روغې دي او دسماتې له خو پې تللی شم پرتوغاق خو پې تړلی شم که نه. هر چا کې رب العالمین داسې یو صفت ایښودی دی چې دی د ځان نه لاندې ته وګوري د الله د نعمت شکریه به ادا کړي او که د ځان نه بره ته ګوري نو اړو د خدای شکر به ادا نه کړي. چې بیا ورته وکتل د خپلو بچو ته نو د بعضې د تندو نه پکې رڼاګانې ختې نو دی وی خدایا وی د دې بعضې کسانو د اولاد کې د بچو کې د تندو نه رڼاګانې خېږي دا څوک دي؟ وی دا ستا په اولاد کې پیغمبران دي. وی د یو کس د تندي نه پکې ډېره لوړه رڼا خته وی دا یو کس د تندي نه خو ډېره لوړه رڼا خېږي دا څوک دی؟ وی هذا ابنک داود دا ستا یو نوسیر او داود بې نومې د خدای ته جړاګانې ډېرې کړي. الله عمر یې څونه دی؟ وی 80 کاله. نو آدم علیه السلام ته الله خپل عمر خولو چې ستا به 1000 کاله عمر دی چې هغه خپل ته وکتل چې زما 1000 کاله دي او راده 80 کاله دي د هغه هغه ورته لږ ښکاره شو. وی الله دله عمر زیات کا زد من عمره عمر ولا زیات کا. الله ورته وی نه ما چې څومره عمرونه تقسیم کړي بس هغې کې زیاتې کمې نه کېږي. وی ښه که دله خپل عمر نه دله ورکم بیا به څنګه وی انت وذاک دا استوره ده خبره ته دله ورکې ورکوله خو ستا به کمیږي. ځکه یو سړی که مثلا 1000 روپۍ راوړي او دا په دې خلکو تقسیم کا لس ورکا نو که یو کس د خپل 15 یو بل له 15 ورکوي نو پیسې خو چې هماغه 1000 په 1000 دی خو نه کمیږي که او نه زیاتې کېږي د خپل حصه ورکړه. نو ما چې عمرونه کم راجېږلي دي حق وګورې هغسې دي که ته ورکې ستا به کمیږي. وی بس ما وله 40 کاله ورکړل الله زما د عمر نه وله 40 ورکړه 40 کاله یې ورکړل. نبی علیہ السلام فرمایي مشکات شریف کې حدیث دی آدم علیہ السلام چې دنیا ته راغی د عمر سلسله شروع شو او 40 کم زر پاتې شو ملک الموت ورته راغی وی ستا ټیم پوره دی. وی ولې زما خو 1000 کاله دي ما ته خو الله 1000 ویلي ولې وی تا خپل نوسي ته داود علیه السلام له 40 کاله نو ورکړی څه؟ وی نه ما خو نه دي ورکړی. هیرې ووایي ښه جحده و نسیه انکار یې ځکه وکړه چې خبره یې هېره وه ځکه د هغې عالم مثال داسې دی لکه د خوب لیدل نو چا ته د خپل خوب یاد او د چا نه هېري. وی نه رایات که ځان ته 40 کاله دې ورکړي دي. نو هغه عالم ارواح کې چې کله دا خبرې کېدې او دا بچي د آدم علیه السلام مخامخ ودرلی شو نو الله ورته یو ټکی وایي څه وایي ورته؟ الستو بربکم اے د آدم بچو زه ستاسو رب یم که نه؟ قالو بلا او بالکل الله دا مونږ اقرار کوو ولې نه ته زمونږ رب یې ستا د ربوبیت مونږ اقرار کوو ته زمونږ شي کولی چې ما ته یاده نه ده. الستو بربکم الله وایي زه ستاسو رب یم که نه؟ قالو بلا ولې نه مونږ د دې خبرې کوئ کوو چې ته زمونږ رب او د پیغمبرانو نه بېله وعده اخیستې ده. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. پیغمبرانو نه بله وعده واغشته د هر پیغمبر نه وی تاسو له به کتاب هم در کوم شریعت به هم در کوم خو که د آخري زمانې پیغمبر ستاسو په وخت کې راغی په هغه به ایمان هم راوړی او د هغې امداد به هم کوئ او دا هر پیغمبر نه یو بله وعده مغشته ده چې تاسو به دین خپل امت ته رسوئ. یوم یقول څنګه دی پیغمبران به خدای د قیامت پر ورځ یو ځای کي الله به یې تپوس کوي ماذا اجبتم وایه که نه هل بلغتم دین مو ورسو او الله بالکل مونږ دین رسول دی. خلکو څه کړي دي چا ستا دعوت قبول کو چا ایمان راوړو چا ایمان راوړو د دې ټولو وعدو تپوسونه به کېږي د پیغمبر نه د خپلې وعدې د امت نه د خپلې وعدې
معلومیږي دا وعده به پوره کوي. ګوره کدی پوره نه کړ الله به تاسو کوي. زمون وطن کې خلک وعده وکي خلک وعده وکي او چې بل خوا ته کار شي هغه وعده به ماته کې خو به منډه کی. یو سړی سره وعده وکي زبستا مرسته کوم ستا مرګري به او چې بل خوا زور کار شي دا به پرې دلته به منډه کی. الکه دا سودا خرڅوم دا غوی خرڅوم پسو خرڅه په 1000 روپے وعده دا او وعده صحیح پکې درکم نه جبه ده کنه او جبل دی وته لس د پاسه ملاويږي زمړو هغه پکې مال څه صحیح راکړي ده مال څه صحیح راکړي ده دا څنګه راځي سر دا ټول ګونه دي ته منافقت وای منافقت وته وای نفاق منافقت جبه ده مسلمان کنه وعده دې ته نو چې په کاغذ ولیکي په کاغذ لیکل خري. الله قرآن شریف کې فرمایي فاكتبوه رفض راضي اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فيو انصاف دار لیکون کې اولی کې او گواهان په واچوي چې خبره نه سبا څوک نه رستو کیږي. دا یو ډیره خبره ده. زموږ خلکو نه دا یو غلطي کیږي چې خبره کوي او لیکي نه نو بیا رستو ته انسان انکار کوي لیکا. لیکن چې او دې نم لیکل او د جبه وعده دی کوم د جبه دا وعده دا ګوري دا جبه د مسلمان او چې ګټه دې پکې بیا وې جبه ده او چې تاوان دې پکې وي مړوي ما سې نکل کړی دي ما پکې څه صحیح ور کړی دا زمړه دا خو لمده جبه ده یو خام اوړي او بل خام اوړي دا زمون خبرې لمده جبه ده خو هغه لون لرګي ته هم بیا غاړه کې د قیامت پر ورځ او په دوزخ کې به بیا غشین او لون زقوم تم غاړه کې دی بیا به خدای هغه قهر او غضب تم غاړه کې دی. یو چیز باندې الله دونه نه خپکیږي څومره چې د وعده په خلاف ورته سونه خپکیږي. اے دشمن په جنگ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الحرب خدعه وی جنگ د دوکې نوم دی. دشمن چې دشمن ته مخامخ ولاړی میدان جنگ کې یو خوا کافر بل خوا مسلمان توکه کولی شي او بل سره لکه دشمن ته دا دوکه ورکړي چې پتا دې طرف نه حمله کوم او سمرګری دی او تلمسوري شانه په حمله وکي. میدان جنگ کې دشمن سره دوکه نه کوي او چل کار نه کوي. نو میدان جنگ کې جنگ ته حضور پاک دوکه ویل دي که په جنگ میدان کې مسلمان او کافر یو بل سره دوکه کوي دا مسلمان کولی شي خو التم ورته وي چې ګوري په میدان جنگ کې به دشمن سره د وعده خلاف ورزي نه کوي. کومه نیټه چې وسره خلاف چې دا نیټه شو د موستا لس کاله به جنگ نه کو او نیټه پوره کوي دا زماس دا نیټه شو یو کال به زمون تیګي جنگ به نه کو هغه نیټه به پوره کوي. دشمن سره په میدان جنگ کې هر قسمه دوکه کولی شي د وعده خلاف نشي کولی. د دنیا حدیث دی پکې داس انسانیت دی. جبه خلمدر یو خام اولی و بل خام اولی جبه لمدر پدیم اولی چې خدای مانی و پدیم اولی چې خدای نمانی جبه لمدر پدیم اولی چې خدای رسول مانی او پدیم اولی چې خدای رسول نمانی جبه خلمدر بیا خدا سے موایا دا بم مانی چې فرشته شتا او لمدر پدیم اولی چې فرشته نشتا نو کافر کېږي او بیا نه کافر کېږي. لمده خو یو خو بل خو اړ یو خو مسلمانې یو بل خو به کافر کې لمده ځکه خو چې لمده جبه خیال ساتو د وادي خلاف ورزي مکو کومه وعده دی او قصاروي دی په 1000 روپے چا سره او یو روپے دی موانه غشته وعده دی او چې بل دل 2000 هم درکې چې ته مسلمانې په غزر به غلا ورکې ګټه تاوان خدای په اختیار کې. د مسلمان نه خسر اذا وعد وفا چې کله وعده کې دی په پوره وعده کوي او د منافق نه خسر چې دې کله وعده وکي دا غي خلاف ورزي وکړي دا د منافق نه خلاف وعده پورا کول پکار. قرآن شریف کې الله وایي ان العهد كان مسؤولا وعده کې دا غي به تاسو به تاسو کوي دنیا کې به انسان تاسو نه کوي د قیامت پر ورځ به رب العالمین تاسو کوي او دومره خطرناک شی دی وعده نه پورا کول. مدینه شریفه ته چې کله نبی عليه السلام تشریف یو د مدینه د يهودو سره معاهده وکړه يهوديانو د مدینه شریفه سره سمو معاهده وشوه دا وشوه چې دوه پتاسو حمله کوم تاسو په مونږ نه کوي په یو بل باندې نه کوو مونږ بس تاسو د مرګرو مرسته نه کوو تاسو به زمونږ د مرګرو مرسته نه کوي. هغه يهوديانو د مدینه شریفه وعده خلافي وکړه یو ځل نه کنه سو ځله یو ځل حضور پاک مبارک د يهودیت په مسله کې دوی ته درخواست وکړه چې ما سره دا پوره کړي ویراشه صاحب زمونږ زیات راشه مونږ بدل څه چلو کو. نبی علیہ السلام مبارک چې کله لاړ دیو ته یو کوټه د دیوال شاخ لاندې په سوري باندې بستر درې واچوله او بره یو صلیپا کوټه کې نولیو
وی چې دلته ممکن د میچنې پلې هغه ورکړو وی دا به پیغمبر علیه السلام د پاسه راوغورځي چې څنګه حضور پاک مبارک کېناسته جبريل علیہ السلام وتعالى زر را پاسېده هغه وته صاحب کینه کنه ولې پاسېده وی دا برم څوک کینولې ده او تیګم ورکړل د میچنې پل ما باندې را غورځوي دا یو وعده خلافي حالانکه دا وسره وعده کړی و یو بل ته ضرر نه رسو دا وعده خلافي و درې وعده خلافي کما شو په احد کې چې کله مسلمانان خلاف کافران راغلل او په احد کې جنگ وشو دې ظالمانو بدبختیانو يهوديانو لاړل او د مدینه خلکو سره احساس بازو کو ویراشه تاسو التنام لو کې دنه بمونږ کو دریمه نقصان بیان ګوري نبی رسول الله بسنه صبر کو دریم سو غزوه احزاب چې وته جنگ خندق هغه کې بیا دوی لاړل او د مکه د کافرو سره د بیت الله په غلاف کې وردن نشو او قسمونه وسره وکړل وی تاسو ربار نام لو کې مونږ بردن نو کو مسلمان به ختم کو اغیرال ډېر لوی لخر راوسته لیکن دا الله دا يهوديان بزدلا او یارید المیدان ته نوتل واپس لاړل هغه د مکه مشرکان باس نبی علیہ السلام یو ځل صبر وکړو دویم ځل صبر وکړو درې ځله تاسو واده خلافي وکړه اوس هم نه پرېږدو د مدینه بعد يهوديان خیبر ته وشړل او سیل ته مردار کړل واده خلافي دومره خطرناک شی دی خځه ته وی نبی رسول الله چې خاون سره دی وعده وکړه پوره کېبا خاون ته وی چې خځه سره دی وعده وکړه پوره کېبا مہر چې کم د خځه سره وعده وکړه پوره باور کې نقصان باندې کې گاونډي د گاونډي سره وعده وکي قوم د قوم سره وعده وکي کلی د کلی سره وعده وکي ملک د ملک سره وعده وکي بادشاہ د بادشاہ سره وعده وکي زوی د پلار سره او پلار د زوی سره چې د ګناه مثلا نه وعده به خامخا پوره کوي کدي پورا نکړه ګناه کبیره ده کما ګناه ده ګناه کبیره او چې کم سړی پوره نه کی منافق وته وای او د فاسق وای فاسق فاجر وته وای موږ راکه پلان کې فاسق فاجر نه دا فاسق فاجر او منافق شو اذا وعد اخلف دا منافق صفت حضور پاک فرمایي دغه دی چې کله وعده کوي خلاف ورزي بکای او د مسلمان صفت سره اذا وعد وفا چې وعده کوي به پوره والی کوي وعده به خامخا پوره کوي اوس دوه قسمه وعده دي یو هغه وعده ده چې مونږ الله سره کړی ده ابم پوره کوي یو هغه چې بنده ده بنده سره وي الله سره لکه مونږ وعده نه کړی نه دا تا چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا گواہی ورکوم چې الله یو دې شریک نه لري او دې خبرې گواہی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله خپل رسول دی دا ستا وعده شو چې ته به مونږ مسکه ځکه چې پیغمبر دی رسول مانه الله استاد نو چې هغه سره وړي دی به معنی کوي ته هغه نه معنی نو بیا خو ته پیغمبر علیه السلام رسول نه معنی مونږ بکې ما خو لکه دا نو ویني ایمان په وخت کې الکه روجه بنیسه ما خو د ایمان په وخت کې دا نو ویني چې روجه بنیسم زکات به ورکې زنا نه بزان ساتي بدعمله نه بزان ساتي ډاکی اغلا نه بزان ساتي پردیمال نه بزان ساتي یو سړی وای الکه دا وعده خو ما نه کړی چې کلمه دی وای ایو سړی وعده چې وعده او خدای وکړه او خدای کور ترا واسطه یو سوره دې تیرې شوې اخذ ورته وای واشه سړی کرماله چې پیزار راوړه بلوته مالا جامع راوړه بلوته وشه کنه مالا لوګان راوړه ورشه غوخه راوړه پلان کې راوړه خدای داسې کې دا دې راته څه پیرس جوړ کړه داسې راوړه دا دې نه وي تا چې زکول ما دا دې را سره منلې دي وای ما خدا ټکه نه دی ویلي ما ته خود نکاح په وخت کې نسخره او نه مولا دارا ته چا نه ویلي چې ته جامع راوړې او ته پیزار راوړې لوګان راوړې او کچالان راوړې او دابم کې دا ما نه دی ویلي ویتا چې نکاح تړل نو تا پکې دا ویلو چې دا مې قبول کړې مې دا وی دقره کوټه ټکه مې ویلو وی خدای ظالم په لاره کوټه ټکه کې دار څه پراته دي بشیر خیال تا وګوره خبره دا څنګه نه کېږي بس خدا وکيو بیا په بناتونو پته ګرځي ډېر خبرې دي پکې مې ته بیا ما نه تو آیا کله چې بیا په پیزار هم راوړې جامې به هم راوړې لوپټه به هم راوړې لوګان به هم راوړې غوخه به هم راوړې دال به مروړې د دنیا سیدونه مروړې ګور اسانه خبرې نه دي ما دا ټکی ویلو چې او قبول کړې مې وې دا ارس په دا ټکی کې پراته دي چې دا ټکی دی ولې قبول کړم نو سبا کومه بډوړې پلار کړم څه اګه جامې لبم پلار کړم نو چې تا وې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل ومنل
مونږ به مسکې ځکه پیغمبر چې د خدای رسول دی هغه وایي چې کې به عقیده اخلاق عمل ګناه نه ځان ساتل دا ټول ارڅ په داره کوټې ټکي کې راغلل دا تا الله سره وعده وکړه او چې الله سره دې وعده وکړه اوس الله هم د سره د قرآن په ژبه وعده کوي چې ته مسلمان شي ایمان دې راوړه او زما د احکامو پابندي دې وکړه زمان در سره دا وعده ده چې عذاب به نه در کوم نیک بری جنت ته بوځم الله وایي ته زما وعده پوره کا زه به ستا وعده پوره کوم اوفو بالعقود عهد او پیمان چې چا سره کړی دی که انسان د انسان سره کړی دی او که انسان د الله سره کړی دی او که الله د بنده سره پوره کوي الله خو پوره کوي هغه نه پریږدي ان الله لا يخلف الميعاد خدای پوره کوي بنده لم پکاره چې پوره کوي نو که موږ مسلمان د مسلمان سره د وعده پابندي وکړه ارڅ ټیک ټاک وي خوشاله خوشالي او که مسلمان د الله سره د وعده پابندي وکړه الله خپل وعده پوره کوي د الله د غضب نه خلاص د مسلمان خاصیت تا چې وعده به پوره کوي او کله پوره نکړه ګناه کبیره شو منافق شو سړی فاسق او فاجر شو الله دې موږ له وعده د پوره کولو توفیق نصیب کړي زلزلې وایي کېږي دویمه جمعه ده نبی علیہ السلام فرمایي وی د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې زلزلې به زیاتې راځي او د الله لوی قدرت تاسو ولیده که نه بله جمعه دوه جوړه کوو هم د جمعې شپه وه او دا هم د جمعې شپه یو جوړه کوو او که یو پوټې غوندې یو سکند زیاتې نو نه به دا کورونه وي او نه به دا دروازې وي نه به دا چتونه موږ د خدای نه لرې یو موږ د خدای نه لرې یو هر مسلمان کوشش کوي چې بل مسلمان ته کنده او کنه یو هغه بېعزته کړي هغه خفه کړي د هغه نه خلک خفه کړي هغه رسوا کړي ذلیله کړي وعده خلافي دروغ دوکه فریب نو چې دا زلزلې به نه راځي که به ګناه ده چې مونږ یې نه کوو الله دې مونږ د ګناهونو نه وساتي او چې څومره ګناه هم کړي ده الله دې راته معاف کړي خدای چې څومره مریضان دي ته ولا شفا ورکړي قرضداران د هغه نه خلاص کړي زمونږ بعضې ملګري دي حج ته تللي دي زمونږ جان حاجي صاحب دا دیدار آباد سلطان جان هم تللی دی او څه ملګري زمونږ نور هم روان دي د کلي نه چې څوک حج ته تللي دي یا څوک دې دعا ورته وکړي چې خدای پاک یې د قبول شوي عبادتونو نصیب وکړي الله یې په خیر واپس کړي الله دې مونږ ټول هغه ځای له بوتلی کړي رب العالمین زمونږ په دې وطن کې چې دا کوم مصائب شروع دي خدای زمونږ دا خاوره د مسلمان د وینې نه محفوظه کړي الله زمونږ په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي خدای د حیا او د پردې او د عزت او د زندګي راولي زمونږ زنانه او زمونږ نارینه خدای د رسوایۍ او د بې سترۍ نه محفوظ کړي اله العالمین ته زمونږ نه راضي شي خدای د دنیا او د آخر خوشحالي هم نصیب کړي او د دنیا او د آخر د قهرونو او غضبونو مصیبتونو هم په امن کې وساتي حاضر مسلمانان چې څومره دي چا په زړه کې څه حاجت خدای ته ولا پوره کړي رب العالمین ته زمونږ نه راضي شي